د علم انداز د مبارک دی رحمت الله علیه په فقه کې انتهایی مهارت او دومره یو محقق انسان و چې یوه ورځ علما کرام یو څو نفر راغونډ کړل مونږ ملته تراشئ مولیانو یو مسلې تپوس درنه کوم وی څه وی دا راته ووایي چې دا بعضې کوچیان او بعضې مالدار خلک په دار اسقاط کې 3 لکه 4 لکه 15 لکه روپۍ ږدي د شوال میاشت یا ذوالحجه یا ذوالقعده چې د واړه اختر میاشت راوخیږي او مړی وشي او تاسو مولیان په دایره کې ناست یې او دا 3 لکه روپۍ قبض کوي نو تاسو خو د پیسو مالکان شوئ او د حج هغه اسباب در سره برابر شو نو حج در باندې فرض شو دا چې تعبیر ته بخلي نه به دې بخلي آیا دا حج فرض پاتې کېږي که نه پاتې کېږي ټول مولیان خاموش شو بیا یې وویل چې حضرت محترم ته ټولو وویل چې او دا حج فرض پاتې کېږي وی چې فرض پاتې کېږي ولې د دې مسلې نه طالبان نه خبروئ طالبانو علما خبر کړي چې د واړو د غټ اختر په میاشت کې کلم په دایره اسقاط کې کښېني نو تپوس دې کوي چې د حج د پیسو نه کمي نو بیا دې کښېني که د حج د پیسو مره برابرېږي نو دی مالک جوړېږي د زاد او د راحلې داسې خیر صلاح دې بیا نه خیر اتی که نه حج ته دې پې لاړ شي هسې نه چې حج پې فرض پاتې شي او د خیراتونه کړي دي بیا به یې قرض پیدا کوي او دا فریضه به ادا کوي ګوره دا جزیه د فقه اسانه جزیه ده هر چا ته معلومه ده خو د چا ذهن ورته نه